اوس تاسو وایي چېرې په دې د بین ولګي دې حوالې سره در رور داسې خبره ده چې زما خبره ته په کنټیکسټ کې وګوره. نظریاتي طور د یو سیاسي ګوند باندې هم د پابندۍ ضرورت نشته، نه هغه ښه ریزلټس راوړي، ښه نتایج راوړي، او نه په یو سیاسي ګوند پکار ده چې پابندي ولګي. خو هر هغه ګوند کو هغه د سیاسي جامه کی، کو هغه مذهبي جامه کی، کو هغه د بلې څه نظریې د لاندې یا ګوند یا ګرو یا لشکر چې هغه پر ریاست حمله کوي، پر ریاستي ادارو حمله کوي او هغه د ریاست نه ځان بالا ګڼي، مملکت نه ځان بالا ګڼي. زما په خیال د هغې دپاره لار نشته. ما چې کومه د بیان خبره کړې ده نو د 9 مې باندې چې کوم لکه دا عمل زما په خیال ستا دشمن ملک نه به ته دا تمه کوې چې هغه به تا سره دا عمل کوي، یا به ستا په تنصیباتو باندې حمله کوي، یا به ستا په دفاعي تنصیباتو باندې حمله کوي، یا به ستا په سیاسي تنصیباتو باندې حمله کوي. نو ما چې کومه خبره کړې ده چې 9 مې او بیا د بله ورځ چې کومه لوبه شوې ده، زما په خیال د پابندۍ لپاره دا دې نه زیات جواز نشته. دا زه سیاسي نه ګڼم. کو دې ته حقیقت کې وګورو نو دا خو یو لشکر دی، د کم لشکر چې کول او فعل کې تضاد دی. د هغې ټول فکر د ملک دپاره نه دی، د عوامو دپاره نه دی، بلکې د یو سړي دپاره د ذات دپاره دی. لہذا موږ هغه عمل هم نتې کوو او په دغې عمل زما په خیال د بین دپاره ډېر ښه مثالونه جوړ دي. لہذا زه په دې وجه وایم چې سیاسي ګوند بالکل پکار نه دی چې بین دې کړل شي. خو داسې عمل چې په هر ملک کې کېږي هغه خلک به پابندۍ ته مخامخ کېږي. دهشتګردي ورځ په ورځ زیاتېږي، په حکومتي معاهدو باوجود کوم کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي، حکومتونه کېږي، حالات کنټرول کېږي نه. انفي چې کوم د جرګې اعلان کړی هغه جرګه به کله ځي؟ داسې کار دی چې جرګه زموږ 2-3 ځله لاړه خو لارې بندې دي. په لارو باندې په زمیني لارو باندې تاسو هلته نشئ رسېدی. هغې بار بار کوشش وکړو چې هغې د لاړ شي، هلته د جرګه وکړي او په هغې د څه مسلې حل راوکاږي. اوس هم دا د ګورنر صاحب هغه ورځ راغلو، تاسو وایئ زما په خیال نن پکار دی چې هغې نن خو د هغې پروګرام و چې کوم 1 تاریخ باندې به هغې کور مې ته تلله او زموږ پارټي به هم ورسره ټول به تلل او زما په خیال چې تلیم دي. هغې به خپل کوشش کوي. نور سیاسي چې کوم زموږ د صوبې حکومت دی هغه خو تاسو ته پته ده چې کمپرومایز دی. هغه د پښتون قوم دپاره دی نه، هغه د پښتنو بچو دپاره دی نه، بلکې هغه په دغې سب بندۍ کې چې یو خوا قام ده بل خوا دهشتګرد دي، هغه خو الریډي دهشتګردو سره په سب کې ولاړ دي. هغه خو چرېم په دغې سب بندو کې د دهشتګرد خلاف قام سره نه دی ولاړ، هغه ټول عمر دهشتګرد سره ولاړ دی. په دې صوبه کې دهشتګرد دی له حکومت ورکړی دی، دی الټه بیا دهشتګرد سپورټ کړی دی او دې مقام ته یې راورسول. هغه نن هم په دهشتګردۍ باندې خبره نه کوي، هغه نن هم د ټي ټي پي خلاف خبره نه کوي، هغه نن هم د دې قام دپاره د ټي ټي پي مخامختیا نه کوي، بلکې هغه الټه پښتانه استعمالوي او د اسلام آباد او د لاهور د تخت جنگ پې کوي. لہذا د دهشتګردۍ صورتحال ډېر سنجیده صورتحال دی. ما بار بار ویلي دي، اسلام آباد کې پی ایم ته مې ویلي دي چې په دې جوینټ اجلاس راوغواړئ، د دې دپاره ډېر زیات محنت پکار دی. ګنې خدای مکه او زه یو وارې بیا دا وایم چې خدای مکه اتیر حالات به د خلکو نه هېر شي. جمال خان، یو پاکستان کې 2 صوبې امن کې دي، 2 صوبې د پښتنو په اور کې دي. وجه څه دی چې په صرف پښتنو سره دا تعلق پښتون ځان وپېژنده، په خپل رښتیا ورسېدو. دا ستاسو د سوال کې پوره نظریه پټه ده. په دې هر څه ورسېدو نو زما په خیال د هغه ورځ نه به د پښتون ښه دروز شروع شي. پاکستان د روز اول نه 2 صوبې بلوچستان او پښتونخوا دا تش د پیسو د وسایلو د نچوړ دپاره استعمالوي. دلته هغه بدامني ساتي، د دې خاورې باندې هغه جنګ کوي، په هغې جنګ هغه پیسې راغونډوي. 50 کالو شو د دې جنګ. په دې 2-3 ټارګټ دي. نمبر 1 د امریکې نه ډالرې را روانې دي. نمبر 2 زما په قدرتي وسایلو د هغې قبضه ده. زما تیل، زما ګیس، زما بجلی، زما کاڼي د پښتونخوا، زما مطلب د پښتونخوا د پښتنې خاورې هغې باندې د هغې قبضه ده او دغې قبضې دپاره هغې هر حد ته تلو ته تیار دي. لہذا جنګ ټول موږ چې بار بار وایو د وسایلو دی. نو دې کې نور هېڅ هم نشته. موږ مسلمانان یو، موږ الحمدلله من حیث القوم مسلمانان یو، امن پسند قوم یو، پښتانه یو، د غیرت د پښتو ډک خلک یو. خو دا شی چې په موږ مسلط دی د دې وجوهات بنیادي هم دغه 2 دي. نمبر 1
د امریکای چې کوم پلان دی د جنگي فسادي هغې باندې موږ د 500 کالو نه هغې سره لګیا یو د هغې په بنیاد پاکستان ته ډالر ملاویږي او دویم زما د قدرتي وسایلو نچوړ فوج چلوي. مهرباني جی. مهرباني.